دا پیپونه یې ښخ کړه دا لارې مارینګ په خپله ځان ته سمې کړي دا لویه لار ده دا مونږ په خپله سمه کړه دوکان ته مو مخه په خپله سمه کړه هغه ډېرې لا پروم دی دا تبدیلي ده او د عمران خان حکومت دی غله پکې خسور کړي او غریب خلک سات خلک پکې غرق دي او کم خلک چې پنډونه منډونه علي هغوی ښه مزه کړي وایي دا حکومت ټول افسرانو دفتر SNW دفتر دی دا جیدا لوی دفتر دی مخکې دا ججانو بنګلي دي هر څه شته پکې د خدای فضل خو څوک تپوس نه کوي. السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم زم شاجي مونږ دلته نوشهره کلا کې ډیر اهم روډ باندې ولاړ یو خاص روډ دی دلته کې زیات تر سرکاري ادارې دي سرکاري افسران په دې باندې تګ راتګ دی تاسو ته په سکرین باندې د ټول نوښار دا صورتحال دی د دې نوشهره کلا د غلو کوڅو د تحصیل روډ سټیپل روډ او د نورو علاقو د فوټیج تاسو ته په نظر راځي نقشه به په نظر راځي سوی ګیس والا دلته پیپونه اچولي دي پیپې بچاو کړی دی ویل کړی دی دا کندې همداسې پریښي دا کندې چې کمې خلقو ډکولی شوي څومره حده پورې ډکې کړي دي خو نور هر څه همداسې پراته دي د افسوس خبره دا ده چې دا ټیکه د یلي نو د دې څه پیسې دي NOC دی د ډپارټمنټ نه متعلقه ډپارټمنټ نه کاغه CNW وي که تحصیل وي دی ته پیسې جمع کوي او بیا ترې NOC یلي نو هغې کې دې باندې دا بره ده چې کوم بندول دي په دې باندې فرش اچول دي سیمټ اچول دي دا نه دي شوي دا همداسې پرېښي دي دغه پیسې هلته پرتې دي ای به نه کوي دې باندې به دوباره فنډونه روځي یو ډېر لوی کرپشن روان دی او دا د دې سرکاري ادارو مخې ته د دې سرکاري ادارو د دې سرکاري افسرانو د چترۍ لاندې چې کوم ځایونه دي نو هغه کرپشن هلته کېږي نو نور علاقو به سالي د ټولې ضلعې دغه صورتحال دی شاجي د ټولې ضلعې زه خو په خپله د نوښار یم خو دا نوښار دی خو خان ناپرسان دی ګوره دا ګیس والا چې کم دی کندې کنستې دي که کیبل والا دي هغه یې همداسې پرېښي دي بیا ښه ته اوس د ګیس دا پیپ چې دی کې ته اچې 5 انچ دی یا 100 انچ پیپ دی نو د دې دپاسه به ته خښتې اچوي خښتې پې نه اچولو هماغه مټیریل یې ورویشتي او هغه هم څه نه یي ورغلي دې ټولې کوڅو به دغه دي د اوبو نقصان څنګه کوي زمونږ په کور سره پیپ و ای کې به اوبه راتلې چې ما میټر کولو کې نه به اوبه راتلې مې لکه اوبه خو ډېرې دي اوبه کمې دي په منځ کې به ګیس اوبه به یې کې راتلې دا هماغه شی جوړېږي دا بارانونه د بشکال او دا کندې ټول د اوبو ډکې شو او دې خلکو ته ډېر تکلیف دی او دا چې کوم ټیکهدار سره یې هغه په خپله نه راځي بیا خلک په اپنی باندې دا کندې بندې کړي دا کندې څنګه بندې کړي اوس خلکو ته ډېر تکلیف دی او دی کې د DC دفتر دی دې کې د نورې دفترې داسې اخر د افسران ته یې تېرېږي نه تپوس ته کې بنګلي دي ته یې تېرېږي پکار چې په دې کې انکوایري ګرانو کتونکو دې باندې چې کومه خښته اچوي دا پیپ محفوظ کولو دپاره نو دا دې باندې یو ناله غوندې جوړه کړي او د خاورې نه یې بچ کوي د اوبو نه یې بچ کوي نو د دې د اوبو نه بچ کولو هېڅ نظام نشته اوس چې کوم بارانونه شوي په کډو کې اوبه ولاړې دا اوبه به دې پیپونو ته ځي او دغه ستاسو د ترقیاتي کارونو حل دی ټول نوښار په ټولو ګلو کې دا پیښ شول او هلته دوباره هغوی نه دي راغلي ټیکهدار هغه ځای همداسې پرېښی دی نه یې پې سیمټ اچولي دي نه یې پې خښتې واچولې نه یې بند کړل شهر ناپرسان دی د دې تپوس تاسو خپله مو کوي او افسوس خبره دا ده چې ډېر اعلی افسران په دې روډ تېرېږي په دې نورو روډونو هم تېرېږي په مین GT روډ باندې هم دا حل دی ګرانو کتونکو دا تاسو ته چې کوم ښکاري دا مین GT روډ دی په GT روډ باندې هم چې کم پیپونه اچولی شوي دي نه یې هایوې تپوس کوي نه چې د NHA دا دومره روډ دی دا د دې ملک دا GT روډ مخ او GT روډ باندې دا کندې چې کوم سوی ګیس دي ټیکهدارانو پرېښي دي نو دا غټ کرپشن هم دی څوک یې تپوس هم نه کوي دا کندې د غټو حادثو سبب جوړېدی دا تاسو وګورئ دا تاسو ته په نظر راځي ډېرې غټې غټې کندې پرېښي بل چې کوم پیپ یې ښکته اچولی دی نو دا خو برنی حالت دی دا یې فینیشنګ دی چې پیپ سره به یې ښکته څه کړي یاره بس تا خو ما کوي چې ډېر لږ د چوپړ راځي کوم دی چې د ګیس والا راځي کنده کوي کیبل والا راځي کنده کوي که څوک هم راځي کنده کوي هغه داسې پرېږدي ټوله فایده ټیکهدار ته حالانکې دا پرویز خان د نوښار دپاره دا د نوښار د خلکو یو اواز و یو ډېر دغه چې مسله وه چې د ګیس کم دی پرویز خان نوښار سره وکړو خو موږ ورته دا هم وایو
د دې ټیکدارانو خلاف د دې ډپارټمنټ خلاف اکشن والي چې خیر ولې دا پیپرونه داسې وروغورځل د دې سیفټي نه راکړې او داسې هغه ظالمه ډېر وروغورځول او داسې یې پرېښود دې کپرې اوس وبالې جان دی زه به یو خبره وکړم دا چې کوم کار شوی دی هغه خو فوق القدرة ولا